حامدا ومصليا اما بعد منځ شو خټیټ منګه په خپل موحد پنځپيري پسې منځ کو الحمدلله ډېر خوانه وکړو. اصل خبره دارا چې زه مولوي صاحب ته بار بار دا ویم چې دې خبرې له راشي چې کومه خبره باندې زما ستا نزاع ده په کومه خبره چې ما ستا مبادیات یخري حقې خبرې له راشي. زمونږ خبره سوه حقه چې کومه شیر شوې خبره ده تا پې چیلنج قبول کړی دی ټوله میډیا لیدلی دی چې دا چیلنج ما قبول کړی دی په حقې خبره راشه په خبره ورسېدې ستا خوښې ته مونږ پرېښې په دقې خبره راشه چې تا کوم شیر کړی دی په خبره ورسېدې دا تا چې کوم شیر کړی دی په خپله په حقې باندې میدان ته راشه مونږ سره نور نه غواړو ته کله یوې موضوع لځي کله بلې موضوع لځي دې ته د سره ضرورت نشته دی او زما په استادانو باندې دروغ وایي دا انتهایي چې کوم دی غلطه خبره ده او دا انتهایي چې کوم دی پرېوتې خبره ده چې زمونږ استادان الحمدلله الله واسل ژوندی دی او تاسو به دومره دروغ وایي او دا چې الله رب العزت له عمر دراز ورکړي چې هغه وفات شي نو کېدای شي تاسو ټوله دنیا را دروغ وړګه کوي دا کار چې کوم دی یو عاقل بالغ کار نه دی چې په یو انسان ملا پسې عالم پسې او بیا د علامه سي په شان په عالم پسې دروغ وایي دا کار خو انتهایی خراب دی. زه او دا کتاب د پیش کولو میدان خو نه دی انره دلیل د پیش کولو میدان دی د دلیل د پیش کولو میدان را روان دی. تاسو ولې فرق نشئ کولی همیشه دپاره تاسو نه تنقیح فرق کولی شئ نه چې کوم دی د میدان د مناظرې فرق کولی شئ او نه مبادیاتو فرق کولی. زه تاسو ته وایم چې تاسو ماشاءالله پوهیږئ خو دا خبره ذهن ته راولئ چې مبادیات دا شروع دي او مناظره به بیا کیږي نو تاسو یو کله به جمهوریت راوالي نو په هغې باندې دلیل قرآن کې دا دلیل دی استغفر الله جمهوریت د اثبات دپاره په قرآن کې دلیل او بیا به چې کوم دی استمداد من القبور راوالي په دا اوس په قرآن کې دې لپاره دلیل دی او متوجه کیږي به چاته پورې کې مې ته مخامخ شي خو ښکلی ایکټینګ به شروع کړي دا بس نه دی. زما والله بالله تعالی زما دا مقصد دی چې دا مسله واضحه شي او دا تاریخ تقریبا دا چې کوم دی چې کله بصایر لیکلی شوی دی داګی بابا او کله چې زمونږ د شیخ القرآن رحمه الله بصایر لیکلی شوی دی د هغې وخت نه دا خبره زمونږ اختلافي را روانه ده چې ستاسو عقاید شرکیه او بدیري خو د هغې وخت نه دا خبره روانه کتابونه پرې لیکلی شوي الټه ته قرضونه ملا پاتې دي ډېرې خبرې پاتې دي په خبره ورسېدي نو دا زه درته بیا ویم چې په دقه باندې میدان جوړ کړئ او ډېر خوند به وکړي ورته رسته کېده قسم زه ستاسو د صدر صاحب ته وایم خیر دی دا خروج عن الباس هم دی چې صدر مخاطب کول خو زه ورته وایم چې خپل مناظر دی په دې باندې پابند کړي چې کومه موضوع د شیر کړې ده په خپله شیر کړې ده حقې موضوع له دې راشي زمونږ چې کوم دی خبره پاتې خبره چې کوم دی بس پوره شوه او په هغې باندې د دې تنقیح وکړي ما ورته دعوه پیش کړې ده واضحه خبره دي وکړي لږ ټایم پاتې دی او په دې کې به چې کوم دی واضحه خبره وکړه چې یاره په دې کې دا وضاحت نشته ما ته ما خو ساده پښتو کې ویل دي چې ستاسو عقاید چې کوم دی هغه بعضې شرکیې او بدعې دي د دې له وجې نه ستاسو هېڅ عمل قابل قبول نه دی ولې په کتابونو کې موجود دي صفا خبره ده په دې کې خو وضاحت ضرورت نشته دی. زه دا نه یم چې تا باندې خامخا پتوه لګوم زه دا نه یم چې زه په یو جمعیتي امیر ور باندې پتوه لګوم زما دا مقصد نه دی زه ویم چې کوم جمعیتي چې دا نظریه ساتي چې د جمعیت په کتابونو کې کوم عقاید دی هغه زما دي په خبره ورسېدې د جمعیت په کتابونو کې چې کوم نظریات دي عقاید دي لکه ډاګی بابا چې لیکلي دي ذخایر کې چې دي نور چې کوم دي کوم نظریات دي کوم چې ستاسو دستورونو کې لیکلي شوي دي هغه نظریات زما دي دقې باندې زموږ حکم دی ولې هغه شرکیه دي ولې هغې میدان به راشي چې دا ځکه شرک یې چې قرآن ته شرک ویل دی دا ولې چې کوم نه بدیري د هغې میدان به راشي چې د نبي علیه السلام مخالفت دی دقې ته خبره جوړه کړئ او زه قسم نه زه به انتهایي خوشحاله شم چې تاسو دا خبره ما سره په 2 منټه کې ختمه کړئ نه به ستا ټایم ضایع کېږي نه به ستا ایکټینګ ته ضرورت پاتې شي نه به بغیر نورو ایکټینګ ته ضرورت پاتې شي سبا دقې خبرې له راشئ او بیا درته یم دقې له خبرې دی بار بار دا چې کوم دی خبره کوي چې یاره او دا خبرې په کوم کړله چې یاره موږ وایي پر جمهوریت کې دې لپاره داخل یو چې اسلام پکې راولو ماشاءالله ډېرو اسلام پکې راغی 75 کال وشو تقریبا نیم پاکستان اسلام اوښتی په ټول پاکستان یې ناپیس کړو ما ته پته را څوک چې اسلام راولي د هغو تاریخ وګوره په 20 کالو کې په غرونو کې چې کوم دی پاڼې وخوړې اوس پې مزې کوي هغوی اسلام راوستی دی او داسې اسلام یې راوستی دی چې ټوله دنیا یې مني اسلام چې څوک راولي هغوی د توت پاڼې خوړل دي هغو په نواز شریف دي سره د شهباز شریف د کټا شریف دي سره روټۍ نه دي خوړلي د هغو سره په حجرو کې شپې نه دي کړي نور که څه ویمه نو بېدبي به رانه وشي په خبره ورسېدې د اسلام خبره او دغه جمهوریت په طریقه او د جمعیت چې کوم دا تنظیم دی په دغه طریقه دا داسې ده لکه د خر نه د هګۍ تمه کول په خبره ورسېدې
دا لنډه خبره. د اسلام خبره داسې کو د اوسه پورې د کفر چې کوم بیلونه پاس شوي دي په هغې کې به د جمعیت علما اسلام لومبنی لاسي تاریخ په دې ګوارې کتابونه په دې ګوارې ته میدان ولګوه زه تخیم ډېرې میدان ولګي که ما ورته ونه خو چې ټرانسجنډر پاس شو د هغې کې د ټول لومبنی دستخط د چو کفري قانون پاس شو په هغې کې لومبنی دستخط د چو زما د جمعیتیانو سره خبره ده زما د پاکستان د عوامو سره خبره نه ده عوام چې کوم دی هغه داسې نه دي نظریاتي دغه نه دي جمهوریان نه دي انا ستاسو بچیان داسې نظریه ساتي لکه څنګه چې په ډاګۍ کې ده ډاګۍ چې کوم لیکلي دي ډاګۍ مولي صاحب خبره ورسېدي زما خبره خاص د جمعیتیانو سره ده او د هغه جمعیتیانو سره چې هغوی د جمعیت چې کوم کتابونه دي او هغه کتابونو باندې د هغوی نظریې زما په کتابونو کې پیش کړه زه به خبره کوم زما په کتابونو کې نظریه پیش کا چې داسې نظریې چې د قرآن او د سنت خلاف دي زه برسر عام اعلان کوم چې زما تر برات اعلان دی زه یې نه خپروم زه خو په حسد کې نه راځم خو زه به تا ته دا ووایم ستا انابت به زه دا ومنم چې ته ځان ته علماء دیوبند وایې د علماء دیوبند صفت به زه په تا کې هله ومنم چې ته دا ووایې چې یاره دا عقیده زه به دا مخیم چې علماء دیوبند خلاف دي عقاید دي دا علماء دیوبند ورته شرک ویل دي زه عقیده ساتم شو عقاید چې کوم دي په قاعدو مې لباس دی هغه بیا میدان کې ګورو خو ګوره دا علماء دیوبند دې ته شرک ویل دی په خبره ورسېدي او دا شرک دی او زه عقیده ساتم زه به ته ستا انابت ومنم چې ووایې چې بلکل زه علماء دیوبند سره یم په دغه ځای کې ته میدان دقې له جوړ کړه وضاحت به مو شي خبره به م واضحه شي اوږدو خبرې زه اوس 10 منټه کلیپ کوم ته 10 منټه کلیپ کوې د دې خو نه نتیجه راوځي ته دغلته ایکټینګ وکړې یو ته ووایې بل ته ووایې داسې شی دې نه څه نه جوړېږي مین خبرې له راشه مین خبره دا ده چې په دې باندې موږ خبره کوو په دې باندې زه راوچت شوی یم او زه به چې کوم نه قیامته پورې په دې باندې یم خو تر څو پورې چې تاسو د دغه غلط عقایدو نه دغه توبه نه کړي یا خو ویلي نه چې دا زموږ د براعت دی چې دغه خو وایي زه ستاسو په سره کوره پورې خو نه زغروم انا خامخا جهنم ته به جهنم ما جوړ کړی چې زه خو به ورته خامخا بوځم خو زه ویم چې د دقې د بچاو دپاره چې کوم دی دغه عقاید چې کوم دي دقه خپل کړي دي دا پرېږدئ بله دا خبره کوي چې مسلک منصور کې چې کوم دی لیکلي د هغې باره کې خو ما مخکې مو ووي چې دا مسلک منصور دی او بل طرف ته ندای حق دی په دې دواړو کې ما ته یو سړی چې کوم دی د عذاب قبر انکار وښیي زه ورته 2 کاناله ځمکه لیکم ماشاءالله یوازې تا ته نه ټولو جمعیتانو ته مې چیلنج دی ټولو چھوٹے سے طالب علم سے لے کر فضل الرحمن تک په خبره ورسې ټولو ته چیلنج دی الله الرحمن الرحيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور مولوي صاحب محترم کوشش کوم چې ستا د هر یو خبرې جواب هم درله درکم او بیا تا نه تپوسونه هم وکړم چې ته ماله جواب هم راکړې ځکه چې ما ورته یو موضوع مقرروو چې هغې کې څه خفا پاتې نه سي نو دغلته تا اولنۍ خبره وکړله چې ستا په خوښه باندې به مونږ موضوع مقرر کو تا راته اختیار راکړه لکه مطلب دا چې کم عقاید ستاسو کفري او شرکي دي په دې کې به یو څو ډېر عقاید دی په دې باندې چې په کوم یو ته بحث کول غواړي میدان ما ته ولګوه او په دې به میدان ولګو دا ستا خبره ده نو مولوي صاحب محترم داسې چل به وکړو په مسأله د جمهوریت چې تا ویلي وو چې تاسو کافر یې مرتد یې واجب القتل یې نو له دې وجې نه یو عقیده غلط هغه د جمهوریت ته نو مولوي صاحب محترم د ټولو نه اول مسأله د جمهوریت یا د عذاب القبر دا به مونږ واخلو ما د یو د کتابونو عبارت پیش کړله بیا مې کتاب دی له ورکو دی ما ته د خپل د کتاب عبارت ونه ویله صحیح ده دویم خبره دی وایي چې زما او د دې خبرې د پوسټ نه شروع شوی مولوي صاحب زما او ستا خبرې د پوسټ او د دې صدر مناظر صاحب سره د کال په وجه شروع شوی دي چې ما وختي تا ته ریکارډینګ پلی کړو ته کال کې پته نه لګي چې هغه ټایم کې د نشه کړې وه بنګ دې څښلې و چې وایي د جمعیت علما اسلام اول نه واخله تر اخر پورې انسان کافر دی دا میدان هم دی بس ما ته ووایي چې په څه وجه کافر دی دا به راته ووایي په جمهوریت باندې به خبره به هم وشي بیا دې دا وایي چې جمهوریت په وجه اسلام نه راځي مولوي صاحب محترم چې د جمهوریت په وجه اسلام نه راځي ستاسو بېشمار مدارس دي هر مدرسه کې ډېر تعداد کې شاګردان وي شیخ طیب صاحب ویډیو په دغه هر ځای کې موجود دی تاسو وګورئ هغه وایي زما 100 لکه شاګردان دي څومره 100 لکه شاګردان دغه 20 لک سره راوځئ او د اسلام د نفاذ دپاره میدان ته مخکې شئ که زه درپسې ونه درېدمه زه ستا مجرم یم دا خو صرف د شیخ طیب صاحب شاګردان شو دی ولې اسلام نه غواړي
دا جمهوریت دې پرېږدي په بله طریقه دې راشي. دې نه علاوه چې نور مدارس دي هغه دې هم راځو اسلام دې راولي، موږ ورته تابعدار یو. دې نه علاوه وایي چې اسلام راوړو، چا چې اسلام راوړی دی هغې څه خوړلی دی؟ توت پاڼې. نو مولوي صاحب محترم هغه خلک هم زما مشران دي، هغه خلک هم زما مشران دي. شیخ هند صاحب نه واخله د مالټا او د کیوبا جیلونه وګوره، تاریخونه وګوره. زما مشرانو هلته د شهادت جامونه نوش کړې ده. د پاکستان د ازادۍ کې د انګریزانو خلاف 1957 په دغه جنگ ازادۍ کې په یو میدان کې 3 لاک شهادت پیش کوونکي مسلمانان هغې رهنما د علماء دیوبند محترم. هغه میدانونو کې په هغه ونو باندې د خنزیرانو په دغه چمړو کې علما کرام بند کړی شوله، بند یې کړله او هغې د تیرونو نشانه جوړ کړل شوله. هغه زما علماء دیوبند محترمو. ته په کومه خوله ما باندې اعتراض کوي؟ دې نه علاوه مولوي صاحب لږ خیال کوه، کیمره لګېدلې ده. خیر د انسان کمزور دی، خو دا شهباز شریف نه دا شهباز شریف دی، شین سره د سین نه د خیر دی. الله دې درته پوهه درکړي. دی بل وایي چې د جمهوریت له وجې نه زمونږ مسله د عوامو سره نه دغه جمعیت الاسلام سره ده. عمران خان دې ته ډېر زیات ښه ښکاري. ولې؟ ځکه چې د دې یو وفاق بورډ جوړونکي چې کوم د اتحاد المدارس بورډ جوړونکي تاسو تحریک وګورئ، هغه عمران خان دوی له جوړ کړی ده. له دې وجې نه هغې په نوم ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب کافر شو، داسې شو، دا شو. مولوي صاحب محترم هغه جمهوري دی، غلطي به پکې وي، موږ منو انسان کې غلطي وي، څه فرشته نه ده. خو بهرحال دغه جمهوریت له وجې نه مولانا صاحب ولې ټارګټ دی نور عمران خان ته هم کافر ووایه که نه، زرداري ته هم کافر ووایه نه. او دا څنګه کفر دی چې عوامو ته نه شاملېږي او مولیان په دې کافرېږي؟ اوس د یو عالم او یو مثال په طور یو عالم به هم بت ته سجده کوي او یو امي به هم کوي. نو ته څه وایې چې د عالم کافر شو، دا امي نه دی کافر؟ دا خو مناسب نه ده. ها بل دی وایي وای امي پوهه نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، یو انسان د ټول عمر په یو غر کې تیر کې کړي بځای سره او دې چې کله وفات شي محترم او دین هم حساب کتاب شروع کېږي. هلته اگر که چا ورله دعوت نه ورکړې، اگر که چا حق نه یې رسولی، الله به ورنه پوښتنه کوي چې تا د حق تلاش ولې نه کوله. او بل دی بار بار تاسو خیال وکړه علماء دیوبند دسي، علماء دیوبند دسي. نو بیا تاسو سوچ کړئ محترم د علماء دیوبند چې څومره فتاواجات ګوري، هغه وایي پنجپیری جماعت کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ولی نه مانئ د کم عقیده جمهوریت ته چې دی وایي علماء دیوبند دا لیکلې ده. حق علماء دیوبند دا هم لیکلې ده چې تاسو د عذاب القبر د منکرین یی او جدید معتزله یی او له دې وجې نه تاسو پسې مزد نه کېږي. دې نه علاوه مولوي صاحب محترم بهرحال تاسو په مدارسو کې صرف فتوی لګول زده کړې ده او تاسو دغه یو ملګری مفتي صاحب د تاسو سره او دغه بل ملګری هم تقریبا واړه دوره یا لویه دوره کې او ته په خپل سکل استا فراغت کیږي. تاسو ټول عمر په مدرسو کې په نشو او په تماشو کې تیری کړې دي، علم مو نه زده کړې. لدی وجه نه فلان کې کافر، فلان کې مشرک، فلان کې مرتد. زنن درته خایم مولوي صاحب محترم چې د فتوا چې کله لګي یو عالم تا په مدرسه کې خو زده نه کړله، زه به درته وایم چې د فتوا څوک به لګي. فتوا به هغه کس لګي چې هغه اهل د فتوی وي، هغه اهل د فتوی وي. ستا غوندې خلک به د کفر فتوی لګي. بله دویم کم کس به فتوی لګي چې هغه د محاورات او دغه ماحول نه خبر وي محترمو. دین علاوه هغه چا باندې به د کفر فتوی لګي په چا کې چې د کفر اسباب موجود وي. او بل شرط د کفر د فتوی د پاره دا هم د محترمو چې دغه کس کې به داسې یو سبب نه وي چې هغه معنی د کفر ګرځي. یو انسان د شراب هم اسکي زنا دي کوي، ډاکې دي کوي، لیکن هغه لا اله الا الله محمد رسول الله چې کله وایي محترمو دې باندې د کفر فتوا نشي لګولی. بل مولوي صاحب محترم دی وایي تاسو کافر مرتد یې. د کفر اسباب ته په مدرسه کې زده کړئ یا به نه وي. زه به درته وایم د کفر دپاره یو څو اسباب دی محترمو. یو هغې کې استحلال دی یا د ضروریات دین نه انکار کول دی یا استخفاف دی یا استهزاء دی یا تعویل باطل کول دی. دا علمي خبرې دي، دوی دا چېرته نه ده لیکلې، نه ده لیدلې او نه د دوی په کتابونو کې چېرته لیکلې شوې ده. نو ته ما ته ووایې چې ته په کم وجه باندې کفر فتوا لګئ. بل یو ډېر لوی بزرګ او محقق انسان تیر شوی دی مفتی شفیع رحمه الله، هغه په خپل کتاب जवाहिर الفقه की लिखी अगर वही किसी इंसान की बात से अगर कुफर का एहतिमाल हो, अगर कोई इंसान इस तरह बात करे कि उसकी बात से कुफर जाहिर हो जाए मगर दूसरी तरफ एक ज़ईफ़ एहतिमाल मुसलमानी का हो तो आप उसके कुफर वाली बात को नहीं बल्कि मुसलमानी वाली बात को लेंगे. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. नو मौलवी से मोहतरम دا خبره دا مادي ته وختي مې خودي نه پوهېږي چې دا خبره اصل کې دا غزان نه کوي. دا زمونږ د مذهب
او زمونږ د مسلک او زمونږ د مشرب قوانینو کې دي چې هر چاته باندې به د کفر فتوی به ته نه لګي محترم. نو په دا کفر فتوی لګولو کې دا ډیر زیات احتیاط کول پکار دی. ها اوس ما او تا راځو بالکل تا ماته وایي چې په کم موضوع باندې ستا خوښه ده مولوي صاحب، دا زمونږ په جمهوریت ستا خوښه ده، عذاب القبر ستا خوښه ده، سماع الموتى ستا خوښه ده، هر یو باندې تیار یو. بس ته ماته ووایه په هغه باندې به ټایم هر څه مقرر کړو، خپل ټرم کې ته ماته هغه ووایه، زه به بیا انشاءالله درته مزید جواب درکړم. بیا دې ماته وایي چې کفر دسې نو تا نه ده کتلې مجموعه رسائل د ابن عابدین علامه شامی رحم الله څه فرمایي چې د عرف بدلیدو سره د زمانه بدلیدو سره عرف هم بدلیږي، چې کله عرف بدل شو فتوا به هم بدلیږي. نو تاسو ته به دا علم څوک ښایي؟ بل دی وی کفر کوي. نو محترمه کفر یو څو اقسام لري. علامه سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله هروي خراساني تفتزاني رحمه الله هغه په خپل کتاب شرح المقاصد کې د کفر اته قسم بیان کړی دی. څومره؟ اته قسم د کفر بیان کړی دی: کفر نفاق، کفر ارتداد، کفر شرک، کفر کتابی، کفر معطی، کفر زندقه، کفر جهود. او دو قسم مولوی سے محترم خاتم المحدثین حضرت مولانا شاه انور شاه کشمیری الحنفی الدیوبندی رحمه الله په خپل کتاب کې بیان کړی دی چې کفر عینات، کفر داریه. مولوی صاحب دا کم کفر په وجه باندې تما باندې د کفر فتوا لګی؟ ها ته ماته ووایه چې دغه کفر پتا کې دی ځکه تا ته کافر وایي، ماته صراحتا ووایه چې زه بیا خپل کتابونه وګورم چې کم کتاب کې دا لیکلی شوی دی. دې نه علاوه یو خوندور قسم د کفر هغه خوندور قسم د پنځپیریانو د پاره وي. ولی دې چې کله مفاد راشي عمران خان ته هغه ایرپورټ ته شیخ طیب صاحب ورسي، هغه جمهوریت دی، جمهوریت ته کافر وای، لیکن کله چې مفاد ویل ته ورشي ها عمران خان د دې ځای ته راشي اسد قیصر سره ملاقاتونه وکي، هغه ټیم کې دا کفر دی ته نخکر. ولی مفادی کنه ورنه مفادی دغه کفر قسم علامه شیخ الاسلام متکلم اسلام چې هغې نه دغه نسل مماتیت ذریت په دغه دنیا کې تنگ دی. متکلم اسلام الیاس ګومن صاحب هغه په خپل کتاب تنقیحات د متکلم اسلام کې ذکر کړی د محترم دغه ماشاءالله. اوس دغه ملګرو ته وایم چې ستا کم یو مراد دی او بل تر اوسه پورې مولوي صاحب محترم تا چېرته اصول هم نه دی ویلی، چېرته کتابونه نه دي کړی فلان کې کافر فلان کې کافر. نو مولوي صاحب محترم اصول دا ده چې کفر فتوا کله لګي؟ کله چې دلیل قطعي نه څوک انکار وکي او دغه دلیل قطعی نه انکار وکي او دا واجب التعمیل ونه مني، بیا انسان کفر ته رسي. محترم د دې به ماته وضاحت وکړي چې کم یو د مراد دی. د هر یو سوال جواب به راکړي.